خو صاحبانو صدا سے خلق هم شتا، صدا سے بدبخت مخلوقات هم شتا. دا خبرم ضروری ده چې په دغه شپه باندې هغوی ته الله تعالی جل جلاله په نظر د رحمت باندې نه ګوري. څومره لوی بازار د مغفرت دی په دغه شپه، څومره لوی بازار د الله جل جلاله د رحمت او د مهربانۍ دی. خو د حدیث په بنیاد باندې امام بیهقی په بیهقی شریف کې چې کوم حدیث بیان کړی دی، داسې خلق شته چې په دغه شپه باندې دی. دا مطلب نه دی چې الله یې نه بخي، یعنی دا کسان الله تعالی په دغه شپه باندې په نظر د رحمت کې نه راولي تر هغې پورې چې سمه په چغو چغو باندې الہ العالمین په حضور کې توبه نه ایستلي. دا به توبه وباس، دا خلق به توبه وباسي، او دغه نور خلق که اسې په جانماز او مصلی باندې ولیاړي خدای به اسې بخي. دغه نورو خلقو ته اسې اعلان دی، او دا خلق به توبه وباسي، د هغې نه پس به سمه توبه به وباسي، هغې نه پس به چې کوم د الہ العالمین رجوع د رحمت کا. او امام بهقی حدیث دی، نبی علیہ السلام صحابو ته فرمای جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مال راغه او ماته یو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیگالا شب براءت ته لیلۃ المبارکه پنځلسم د شعبان دی، او یا رسول الله مبارک ته پته ده په دې شپه باندې الله تعالی دومره خلق بخي، دومره تعداد چې هغه تعداد د بنو کلب د ګډو د بیزو د وړې د بیختونه به زیاتی. خو یا رسول الله مبارک یو څو کسان دي چې هغو ته الله تعالی په دغه شپه باندې په نظر د رحمت باندې نه ګوري، مگر ډېره بخنه به غواړي، ډېر جړاګانې به کوي. توبه نصوحه چې څه دی نو بیا به الله تعالی معاف کوي، ځکه الله ډېر کریم او رحیم دی چې توبه وباسي بیا دې معاف کوي. خو اسې بېسې معافي به ورته نه کوي. اول نمبر څوک دی؟ نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي مشرک انسان، هغه ته الله تعالی بخنه نه کوي. دویم نمبر څوک دی؟ دا واورې دا ځوانان واورې خصوصي توګه باندې د پلار او د مور نافرمان انسان. نبی علیہ السلام فرمایي دا نن چې ورسره حساب کتاب کو، په کوم حساب کتاب باندې ته روان خپلو والدینو سره چې دا موږ دپاره څه قبله ده. د پلار او د مور نافرمان ته په دغه شپه باندې بخنه نه کوي، دا یاد لري. دریم نمبر هغه انسان چې خپلو رشتہ دارانو مسلمانانو سره قطع تعلقی کا، صله رحمی پکار ده، او د هغې اپوزیټ قطع تعلقی کا، هغو سره مې ورانه ده، دې سره مې ورانه ده، رور سره خور سره. الہ العالمین فرمایي ته ورانه کې اوسه، ورانه کې مام در سره ورانه ده په دغه شپه، زما نظر رحمت به ستا طرف باندې نه درځي. الله فرمایي دا درې. څلورم نمبر عادي د شرابو، چې د شراب عادي نعوذ بالله بخنه ورته نه کوي. پنځم نمبر زنا کوونکی سړی، زناکار سړی او زناکاره ښځه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان تم په دغه شپه باندې الله په نظر د رحمت باندې نه ګوري. شپږم نمبر هغه انسان نبی علیہ السلام بیان کړی چې کوم یو انسان پنسي د خنګرو نه لاندې، دا ګوره ګناه کبیره ده، ډېره سخته. موږ ستاسو پنسي اکثر د پوندو نه لاندې، سنت دا دی چې د خپل خنګري پنسونه ښکاره کوئ، کم از کم ګرځئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو انسان، او اخیری نمبر نبی علیہ السلام فرمایي هغه انسان چې بل مسلمان سره په زړه کې حسد او کینه ساتي، چې دا ولې داسې دی او زه ولې داسې نه یم. دا هغه کسان حضور مبارک په حدیث د بهقي کې بیان کړي، امام بیهقي، چې په دغه شپه باندې الله تعالی په نظر د رحمت باندې دغه خلکو ته نه ګوري. دا یاد لري. نو لږه نظر ثانی وکړي. بل حدیث کې قتل کرنے والا هم پکې راغلی دی، چې کوم یو انسان قتل کړي، قاتل یا قتل کوي، هغې ته هم خدای پاک په دغه شپه په نظر د رحمت باندې نه ګوري. نو دې وجې نه دا کوم کبایر دی، انسان کمزوری دی، وسم موتا سره زندگی دا، وخت رجوع وکړه، واپس شه. قسم دی چاته کېناستل، پلار او مور ته کېناستل، مشر رور او خور ته کېناستل، او هغو نه بخښنه غوښتل، قسم دی که ستا په عزت کې کمی راځي، الله تعالی ستا عزت نورم زیاتوي. دا شی خو تا ته شیطان سخت کړی دی، زه به څنګه ځم؟ ولې ستا پلار او مور دی، ستا رور دی، ستا خور ده، ستا تره دی، ستا ماما دی، په دې کې هېڅ بې عزتي نشته، هېڅ خبره. ته هار ومنه،
دا سی وایه چې زما غلطي وه زه بخر ته پهل وکړه نبی علیہ السلام فرمایي پهل وکړه په جوړه کې که ستا په عزت کې کمی راغی قیامت په ورځ د رسول الله ذمہدار دی ها ولې نه کوئ بیا دا معاشره به دین نه دا معاشره جوړیږي دین نه دا خو شیطان مونږ ته یو آر جوړ کړی دی نو دی وجه نه بس دار روان شپه د جمعې او ډېر فضیلتونه نورم دی وخت پوره دی بس ګوره چې دار نه خطا نشي